نن درته محترمو ډیره زیاته تیزترینه وظیفه یم. یاد ساتئ محترمو چې بعض زرونه خویندې داسې وي چې د هغوی داسې حاجت وي چې هغه نه پوره کیږي او دوی د 24 غنټې د خبر په نظر راځي چې یاره په دې کار کې ماته ناکامي دا په نظر راځي. دا کار زما سره کیږي نه او هر وخت په ټینشن کې وي، هر وخت په سوچونو کې وي. نو داسې د ناممکن حاجاتو لپاره نن زما ومنئ او دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز په 3 ورځو د وظیفې کولو سره څومره ناممکن حاجت ستاسو وي دا به لازما محترمو دا به قبلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استاد ټول مسلې ختم کړي او الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات دا پوره کړي. نن چې محترمو تاسو ته کوم وظیفه وایم دا ډیره زیاته مختصر ده او ډیره زیاته شارټ کټ وظیفه ده. کم سړی دا وظیفه کوي داسې ناممکن حاجات، داسې ناممکن مشکلات چې څومره وي الله پاک به دا ټول محترم پوره کړي. که حاجات وي الله پاک بولا په احسن او بهترین طریقې سره پوره کړي. دغه رنګه که مشکل وي الله پاک به دغه مشکلات دا به ختم کړي ولا که پریشانی وي که ټینشن وي د هر څه بولا الله پاک ختم کړي. دومره پاورفل وظیفه را د قرآن مجید یو سورت دی او د هغې محترم یو آیت دی. یو آیت ځان نه وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې دا ختم کړي. وظیفه دا سره چې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبي الله، الله پاک زما لپاره کافي دی. چې کله موږ روزګار سازو دا وظیفه وکړو 314 پیرو کو دا وظیفه نو حسبي الله پر روزګار کې الله پاک مال زما لپاره کافي دی. دغه رنګ یو سړی کاروبار شروع کړي دا وظیفه کې، یو سړی حاجت دی دا وظیفه کې حسبي الله الله پاک زما لپاره کافي دی. لکه څنګه صحابه کرام ویل کنا حسبنا الله الله پاک زمونږ لپاره کافي دی. نو چې موږ هم دا ویل چې الله پاک زمونږ لپاره کافي دی انشاءالله العزیز الله پاک باندې ته چې باندې ته څنګه ګمان کې ما باندې اقا شان دې در رسې کما وظیفه دا وظیفه شولا روزانه محترم ولا 314 پیری دا وایو په خشوع حضور سره اطمینان سره ذهان او توجه سره چې څومره موږ د ځړنه دا وظیفه کو دومره محترم زموږ استاد کار زر کیږي. الله پاک دې زموږ استاد ټولې مسلې ختم کړي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.